الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. لما محترم مسلمانان رونو 9 جولائی 2024 تاریخ دی پرند پنجپیریانو یو گستاخ ولی الرب معتزلی ملحد پنم باندې یو کلپ کړي تقریبا 11 منټه باغی کې د ډېر اضافي خبرې کړي دي خو یو څو خبرې قابل جواب ګڼم. اولنې خبره د وی چې ما من اشاعت التوحید والسنه د جمعیت علماء اسلام عقاید چیلنج کړي دي پاغي باندې من د کفر او د شرک فتوا لګولې ده. دا هم بیا تا ته معلومه ده چې منګه استاسو پنځپیریانو ملحدینو هغه فتوا چې تاسو د جمعیت علماء اسلام یعنی په علماء دیوبند باندې ورکړي و هغه چیلنج من قبول کړی دي او دوباره متاس ته واپسی پیغام پرې خو درې چې आवाज زمونږ دا کابر او عقاید بقابل بحث ني بلکې تاسو پنځپیریانو د جماعت دا کابر به هم عقاید قابل بحث وي. چیلنج قبول خو سره د دې خبرې تاسو بیا په خپل خبره باندې بحث کوي لیکن زمونږ د طرف نه چې تاسو ته کوم پیغام ملو شو هغه تاسو مکمل هیر ک نسیم منسیام وګرځو. بیا دې ولی الرب معتزلی ویلی دي چې په بټخیله کې په 24 جون باندې مناظره وشوله او په 25 جون باندې ما یادی چې د مناظره خلاصہ اغا بیان کا او بیا په 26 جون باندې چې کله ما جواب کو نو وېدو اغا خپل خلاصې والا کلپ او پیغام ډیلیټ کو. تاسو ملګرو مسلمانانو رونو د دی ولی الرب دجال اغا دروغ به تاسو اوسو لیکن ما چې داګه جواب وکړو نو تاګه کلپ بیا لری کو اوس وای نه زماغه په پیج ته دی وی خای چې ستا په پیج باندې تاسو د دی دجال ولی الرب دا دروغ په لو ګوري. دا زمونږه پیج دی 25 جون باندې ویډیو نشر شوی دا یوټیوب چینل ته ختلې دا په 25 جون باندې شوی دا تر نن هغه ویډیو په ریکارډ باندې موجود دا لیکن دا دومره کذاب او دروغجن دی وی د ما د يرنا ویډیو ډیلیټ کړی دا. تاسو خپل باندې وګورئ چې دا ډیلیټ شوی دا او که ډیلیټ شوی نه دا. دا خو د دی ولی رب دجال کذاب هغه دروغ می تاسو ته پډاګه کړ چې په هر یو کلیپ کې د ویلی وی زما د یری ویډیو لري کده خدای بنده دومره دروغ وای چې دومره به زما په خیال چې شیطان تم نه ورته ابم حیرانی چې ولی رب خو زمانه یو دوه ګوتې د پاسه دی په دروغ کې پی ډی په دروغ کې کړه کې زب بیانې کې چې په ژوندو دروغ ویني په مړو به څنګه نه وای. دا د دې پنځپیرانو دجالیت دی. بیا دی وای د واحد الله وحدان اعلان د برأت چانه دی کړی. دا الله بندا کله چې مناظره وشو د اعاده روح ترنه هغه ویډیو په ریکارډ باندې چلی کې مفتی توصیف شریف حسین سراج الدین صاحب تاسو د علما کې نه سره جماعتي مناظره نه و دا د چا ذاتی خپل کارو ریکارډ موجود دی ان شاء الله غو د سره دی ویډیو سره مخترش دی یو طرف ته تاسو ته بیو لګي. بیا دوی چې مفتی محمد ندیم صاحب استاد محترم دامت برکاتهم العالیه هغه یادو چغوي چې بلال او وحدان او توصیف او ولی الرب دا ټول جدا جدا لګیا دي وې دا ذکر چې دې ټول جماعت جدا جماعتونه دي. ګوره خبره باندې ځان پېک ته چیلنج کې بحث کې کلپ کې پدی باندې جستاسو استشفاء استمداد عقیده د شرک او د کفر د دوا قاعده یادي. واحد الله وحدان وی چې حیات النبی باندې ما سره بحث وکي او بلال وی چې زم چې جمعیت علماء اسلام کافر دي. ساسو درې واړو موضوعات بیل نه چلیږي بل ته چې راغلی وی ولی الرب ملحده ته د بلال نمائنده راغلی وی بلال دی لګیا جمعیت علماء اسلام ته سوچ کافر وی او ته مسله د استشفاء او استمداد اوس ته بحث کې کو بلال بحث کوي کو واحد الله وحدان بحث کوي درې واړو موضوعات بیل چلوي که تاسو بالفرض خپل منځ کې اتفاق وي تاسو په دې ځای کې یو موضوع خو کړی و ټول به پې لګیا وي
او بیا دی وای چې مفتی صاحب محترم دا وی چې بلال مفتی توصیف کسان نو لګل خپل وسره څوک نو دا حقیقت دی که مثال بلال سره خپل کسان او بلال په خپل باندې بحث کول چې خپل براغلو اگر ولي ولی الرب د توصیف په واسطه او په ذریعه سره او د توصیف طرف نه ولی الرب دومره مجبور محض دی چې توصیف فتوی چې سبا زما د خبر نه به یو قدم مخکیناله اوس ولی الرب ځان ته لګیا دي توصیف او وحدان ځان ته لګیا دي او بلال ځان ته لګیا دي که مثال تاسو خبره ټولو مشترکه وا نو بیا به کم از کم د نماینده په حیثیت به ته بیا خاموش پاتې شو او بل مفتی صاحب محترم چې کومه خبره کړې ده چې په بټخیله کې دی تعین د عقیدې نشو دا حقیقت دی هغه دنیا کتلې ده هغه مناظره ویډیو موجود ده مفتی صاحب محترم چې په بټخیله مجلس کې ولی رب د باز عقاید تعین نشو کولی بالکل حقیقت دی ویډیو کې ریکارډ شته بیا چې کله ولی رب په ویډیو کې د درو عقاید تعین کو بیا موږ وته درې بوس موږ لیکو دې ته تیار نو ټوپونه شروع بیا موږ مفتی حجت الله سے بوله چې د خلکو تور شه منته کې چې مناظره تیار شي دی وی چې صاحب د چاپلا دې موږ تیار کی مناظره ته تیار نشو او بیا د بټخیل مناظره کې دی تفسیر کې چاغي کې مدا چلو کو هغه چل دی او کدا تفسیر تمکو خلکو ریکارډ کتل دي چې د بټخیل مجلس کې دی پروګرام خراب او بیا دی وی چې مفتی ندیم صاحب محترم حفظه الله غوي چې منګه پنځپیرانو باندې الزام لګو چې دا کفري عقاید دي دا الزام نه دی وروړه کله چې مجلس کې کینو تا ته مونږ اوخایو مفتی صاحب محترم دا وی چې ته جمعیت العلماء اسلام علماء دیوبند ته کافر وي ترنن بتا ته چا کافر نه ویلي خو زه به تاسو وکم چې تاسو هغه عقاید چې تاسو د اصول پرانا کې د کفر ګرځي دا تاسو الزامن جواب درکوم زه تاسو سره په دې مستقلا بحث نکوم چې پنځپیران کافر د کوم مسلمانان دي خو چې کله ته په ما د فتوا د کفر لګي نو زه به هغه ګنده عقاید راښکار کوم چې د خپل اصول پرانا کې پنځپیران کافر ګرځي زه هغه مفتی صاحب محترم تا دا وایي لیکن تا په زور باندې ځان جاهل مطلق جوړ کړی دی او ته لګیای په زور ځان ود کړی دی او د مفتی صاحب د خبره غلط تعویل کی بیا دی چې عذاب قبر مناظره کی په بناتی کلی کی نو پاغي کې وګوره تاسو سوچو استاد دغه ایمان او او استاد دغه کلام چې په کم د ایمان شتا کوي بل فرض چې بناتی کلی مناظره چې کم ځای کې مجلس وو هغه کور د پنځپیرینو هغه کوټه د پنځپیرینو د 2 بجو نه مجلس جوړ او د شپې 1 بجې ته ورسېدو او اخیره کې درا پسې بجلی بند کړه او چې مفتی صاحب محترم مطالبه مکول مفتی صاحب دراشي مفتی صاحب محترم چې ماخام را ورسېد د درو جلسو نه بعد اگر چې د مفتی صاحب محترم د پاره تعین دا وخت نو خو بیا مونږ سړی مطالبه کی راشه چې مفتی صاحب رااله نو مفتی فدار وجه ماتوله او بیا چې مفتی صاحب ته په ما فتوا د کفر اولګو مفتی صاحب محترم ته عبارت پیش کو د حافظ ابن قیم رحمت الله علیه د کتاب الروح نه د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه چې د پنځپیران د دې عقیدې د عذاب او ثواب د قبر د وجنه کافر دي او د مفتوی د مفتی ضروري خان صاحب هغه عذاب قبر کې صحیح صورت کې منکر کاشر حکم د غیر رساله نه پیش کا چې د دې عقیدې د عذاب او ثواب د قبر منکر دا کافر د دایره اسلام نه خارج دي په هغه کې د خلص جنو تختیدل او دی وی چې پاغه دې کې مونږ شکست ورکړو دا الله بندا غشي وایا چې کم از کم کور کې خود سره خزو منی کنه قبل بل سو کې د سر نه منی بیا دی وی چې تاسو مې پنځپیران عذاب د قبر منی پنځپیران چې کله گیر شیر سمن دا خو چې کله خپل ویډیو تکینی به خدای رسول هم نه منی خو چې کله مقابل تکینی نو بیا دی وی زه ارسمنم اوس د پنځپیرانو موجوده صورتحال باندې لګه تفسیر کو د بلال طرف نماینده مقرر شو ولی الرب خبر مستقل شروع کی جزان سره ز خپل مستقل تاسو سره بحث کول غواړم د مفتی توصیف سے په اجازت من خپل مناظره منعقد کول غواړم الت بلال بیل لګیا دی واتس اپ باندې رابطه ساتي واحد الله وحدان بیل لګیا دی او د ولی الرب یو ملګری ابو بکر هغه ابراهیم دروغجن چې بخپل باندې وی ابراهیم او دروغجن ابو بکر هغه دروغجن ابو بکر اوس لګیا دی د ولی الرب د نماینده په حیثیت باندې هغه وی مفتی او ولی الرب سے وی مناظره کو ولی الرب سے سره می خبر ډیر وخت روان دي زما پیغام دا خاطی ډاکی د ابوبکر چې کوم دا ډاکی دي دا پمنس کې صرف پاسه ده هغه ولی الرب طرف نه دا پیغام دي چې مناظره وکړو په مسله د استشفاء نو مونږ ته ګور دوه مسلې دي یو مسله د استشفاء ستاسو
زمونږ د طرف نه تکفیر د صحابو د پنځپیران جماعتي عقیده چې دا د کفر عقیده بس ټیک تا د سره من خبر روانه کې مونږه مناظره وکړو په دوه موضوعاتو باندې. اول نه ماته کلیپ ما سره ټول لیکات باندې موجود دي چې کوم اول یادو کوم دویم یادو. مونږ اول تکفیر د صحابه موضوع شو، دویم مسله استشفاء شو. اول راته صحیح ده، بیا وینه زما خیال نو ریکارډ موجود دي. بیا وی اول مسله د استشفاء شو، دویم مسله ده تکفیر د صحابه مسله شو. مونږ بیا ټیک ده، خو شرط بداوي چې مسله د استشفاء او مسله تکفیر د صحابه دا دوه مناظرې دواړه په یو ورځ باندې کو. ترتیب بسی څنګه چې د عام د مناظرو روټین دی. نه اول نه خدا ولی رب لګیو چې د مناظرې د پاره ټیم نه مقررو. مونږ به ځای مناظرې نه کیږي، لږ غنټه او شل غنټه او 50 غنټه دا څوک مناظرې نه کوي. ځکه مناظره کې د اظهار حق اظهار د ثواب د پاره حق ظاهر شو مسلمانانو ته بخودل غواړي چې توس دوه ورځې مناظره کې تیر کې دا به خلک ګوري چې حق ظاهر شي حق به ظاهر نشي، بل وخت به مقررو ډیر زور زور اخر مو پړې پکې واچو وامچو. بیا وی لږ غنټه مناظره مونږ د لیوانو خبرې مکو، وی ته غنټه مونږ د لیوانو خبرې مکو. اخر وی کشپک غنټه مناظره کو کنه نه او بیا هم پکې لا بلا شپږ غنټې به مناظره کو. اولنې استشفاء والا بکو، عذاب او ثواب د قبر والا لپاره بیا مجلس مقررو. مونږ دا خو د اختیار ده سنجیده سړی مناظره کول غواړي طریقه باندې را سر راشه. مونږ 2 غنټې یا 2.5 غنټې د یوې مناظرې موضوع وخت او د 2 غنټې یا 2.5 غنټې د بلې مناظرې وخت دا دواړه بکی په یو ورځ په منځ کې به غنټه یا 2 غنټې وقفه وي. د افرادو تعیین بوکو، د زید تعیین بوکو او موضوع بس مخکې را مقرر شوی دا ترتیب برابر کو. کزه زما ذمہ داری په مو کزه ستا ذمہ داری پتا باندې خبره به د اصول مطابق خدای په هیڅ صورت باندې تیار نشو. اوس اني مې جوړه چې وسړي وختي کړی وای زمونږ د طرف نه اخیرانه 15 غنټې ټیم شو او د دین علاوه مونږ مناظره نکو. وای مسله به حل کو. نو مسله کې حق ظاهريږي په غنټه کې هم ظاهري دي شي چې چاله چل ورزي، په نیمه غنټه کې هم ظاهري دي شي خو چې چاله چل ورزي. دي غریبانو په جون کې چې ته مناظره کړې په تاریخ چیلنج ورکوم. مفتی توصیف صاحب د پټول عمر کې مناظره کوي چې د دلایل مناظره کړي چې کوم سیستا ولی رب مناظره وي. ځکه ولی رب د وادیات مجلس ته مناظره نه وي. که ولی رب په جون کې مناظره کې تاریخ کې دی خو د مناظره کړي نه دي، د سیس نه خبر نه دي او چې چا کړي دي ای په طریقه باندې پیوي. عملګرو دغه صورتحال نن سبا روان دي. اوس مې دا ما ډیر کوشش وکړ، تقریبا 15 ورځې شوې د ولی رب موبایل نمبر پیدا کوم. ولی رب موبایل نمبر ما رسوک نه راکې مې زه سره برای راست خبرې کوم په طریقه باندې بحث کول شي. ټیک دا کنه چې کولې سیبانو بیا کم از کم دا گزارو کا او د او ته بوته ګستاخې مکو. خو د اصل کې د تیختې د پاره یو صورت دی. ایو ملګری یو قصه کوله و یو سړی یو ولکو خپل مور ته چې مور تا خرڅو مورتي بچي ما څنګه خرڅې وای بس ته پرې ده کنه قانو څنګه وای تاسو قیمت به دیوان چې څوک به دینالي. نو توصیف وای ولی رب وای ابو بکر وای چې موږ مناظره کوو خدا سي شرطونه بلګو چې هغه باندې مناظره نه کیږي. نو دا د تختی صورت دی کدا د مناظرې د جوړېدو صورت دی. ګوره وحدان زم ته تویم تاسو به چې مثال دا سړی پېنه دی وحدان سره دو پیری د مناظرې مجلس جوړ شوی دی. الحمدلله دا بنده عاجز جوړ کړی. مفتی فدا محمد ربانی صاحب سره د مناظرې مجلس مناظره شوی دا. الحمدلله دا د بنده عاجز کړی. د مناظرې ابتدایي ټول خبرې تر دې چې د موبایل پلار شوی دي تر دې چې ابتدایي مجلس لیکل دا ټول الحمدلله بنده عاجز کړی. د دین علاوه د وابیانو سره هر چا سره چې مجلس ابتدا راځي هغه د لیکلو خبره ترې منکو او بیا وروسته ترتیب د مناظرې چا د مشترکه ترتیب. نو ګوره دا ولی الرب د ترسو برداشت نه رزق کړي دغه شان دی بلم نه رزق کړي. نو کم از کم که په اصول مناظره کولی شي ډیره ښه ده. که په اصول باندې نشي کولی نو کنزل بدر دی دا فتوی دا تاسو لګوي او بیا پنځپیرانو ته وي تاسو مشر طیب وي کنزل مکوي. تاسو پنځپیرانو کې داسې سپي ساتلی دي چې هغه د سره هغه پیدایشم په حلالي طریقې سر نه دي شوی. هغه لګیا دي علماء پسې کنزل کوي او ما پسې کنزل کوي. نو زه ته وایم چې فاسقانو که حیا درکوي غیرت درکوي راشه مخامخ ماته او کنزل که زبستا غیرت مو ګورم زستا به دغه مور او دغه پلار او د نکاح غیرت وګورم چې درکې غیرت شته او کنيشته. خو شاته کنزل خلک باچا پسیم کوي کله نر بچي غیرتی بچي سړی بچي حلالي بچي راشه مخامخ ماته صرف دوه ټکي کنزل کا چې بیا به ګورو چې څنګه غیرت درکېشته او کنيشته. او دا کنزل منګلم راځي خو تاسو کار فساقي فجاري تاسو کار د کنزل دي. تاسو شیخ طاهر و نعوذ بالله الله کنزل مار دي نعوذ بالله نقل کفر نه بچل. قران کریم کې وی راځي و یولوکم الادبار
داسې قسمه وای دی بوی چې موږ دا کونه واخلي نعوذ بالله دا استاد د شیخ طاهر کلمه ده او وای کنیانو د لګانو دا د شیخ طاهر تفسیر دی نو چې سړی قرآن ته د کنزل او بیا وای قرآن په جوش کنزل کړی دی نعوذ بالله قرآن کنزل مار رب العالمین کنزل مار نو که ته ماته کنزل کې زه په نه خپه کېږم او بل مخکې کلیپ کې هم درته ویلو چې کنزل باندې موږ خوشحالي کو ځکه دې د تاسو نه قرآن خلاص شو صحابه بچو علماء امت دنه بچو نیکان صالحان ساز د کنزل نه خلاص شو کوم ته کې موږ ګناهګار یو او کم از کم هغه نیکان خلک ساز د کنزل نه الله پاک زموږ د وجه وساتل خو که بیا یو سړی کنزل کوي حلالي وي حرامینی او کنزل کوي زب نر وګڼم یا د ما ترنګو کې زید راتو کې چراغ تا ته کنزل کوم یا د مال نمبر را کې چې زید د تقیم راشه تا ته کنزل کوم زب وګورم چې کنزل تکول شو کنه شي کولی غیرتی در کی او نور چې د مناظره کوي مجلس د آداب او د دلایل کول شي ټیک ده کنه شي کولی نو کم از کم دغه فضولیات نه ځانو ساتي او ملګرو تاسو ټول ملګرو ته دعوت ورکوم او تاسو ټول ملګرو ته خوشخبری درکوم چې د توصیف کسان قطعا مناظره ته نه دي تیار قطعا د مناظره نشي کولی او په تاریخ کې په 25 ستمبر 2014 کې یو پیر زمونږ د دې خلکو سره مجلس شوی چې هغه په زیاده مناظره د زی د تریو د فقیر آباد تانه تا او والله بالله ثم تلا چې د دوی مفتی توصیف مینتونه کول چې سیبه د مناظره ختمه کی هغه مثلا د دیوا چې دی فتوا لګول د شرک او د کفر لیکن بیا ثابتول نشو او پاغي مناظره کې زمونږ د درې کتابونه پټ کړو یو د نه حق جیل اول پټ کړو دویم نه د ارانه عقاید علماء اسلام پټ کړو او دریم نه احوال القبور د علامه ابن رجب حنبلی پټ کړو دا درې کتابونه د فقیر آباد پتاڼه کې موږ نه پنځپیران پټ کړو اوس مونږ درته یاد دي اطهری الحمدلله ما سره سم موجود دي چې کومه کې تاسو فتوا د شرک لګولې و نو صرف فتوی لګوي خو په مجلس کې تاسو ناست نشي کولی نو دا مې اخیرنی پیغام ولی الرب او د دې ملګرو ته آینده د پاره تاسو پیغام کوي ویډیو کوي کلیپ کوي دا غي جواب تاسو ته ځکه نه ملاويږي چې مونږ تاسو د کلیپونو بحث نه کوو مونږ تاسو سره مناظره کول غواړو خو تاسو مناظره نه کوي تاسو صرف دا ویډیو جوړوي دغه ترتیب جاری ساتي په دې طریقې سره مناظره نه کوي الله جل شانه دې اهل سنت والجماعه علماء دیوبند مذهب حنفی باندې استقامت نصیب کی او د دې شیاطین او د داسې فساق او فجار د شر او د ضرر نه دي الله پاک ټول امت مسلمه په امن باندې وساتي واخر دعوان الحمدلله رب العالمین